او یو وظیفه ده در کومه د چا چې ښځه تابعدار نه ده او د چا چې اولاد تابعدار نه دی یا د کومې ښځې خاوند تابعدار نه دی اولاد نو د ماښام د مونځ نه بعد په مصله باندې یو څلوېښت پېرې د آیت ځان سره وایي ښه درود شریف چې مخکې وروسته وایي او د آیت د دې ځای نه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما یو څلوېښت پېرې تاسو د آیت وایي که نه تاسو بیا ګورئ چې ستاسو دا بچي تابعداران کېږي او که نه دا ښځه تابعداره کېږي او که نه یو بل ځای کې هم وایي چې کله مونځ کوي که نه او اللهم بارک دی وي اللهم صل اللهم بارک اللهم ربنا نه مخکې د آیت وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما بچي به دې د سترګو یخوالی او ښځه به دې سمئ واورېدو پوره دا د مؤمن شان دی دی به دا دعا غواړي او د خپل اولاد د تقوا دپاره دعا غوښتل دا د مؤمن دپاره لازم دي دا د ایمان علامت دی وجعلنا للمتقین اماما الله وګرځي موږ دپاره د متقیانو امامان دا نه چې موږ دا دغه غواړي مقصد د دې دا دی چې الله زمونږ په اولاد کې داسې اعلی درجې تقوادار متقیان خلک دیندار خلک په احکامو برابر خلک پیدا کی چې موږ د هغوی دپاره ځکه پلار د اولاد دپاره په منزله د امامي نو زما اولاد متقیان کی چې زه د هغوی دپاره په منزله د پیشوا او د امام وګرځم پوه شوئ وجعلنا للمتقین اماما او یو چا توجیه دام کړی ده بعضې وایي چې د آیت کې قلب شوی دی وجعل المتقین لنا اماما وګرځې متقیان خلک زموږ دپاره پیشواګان او امامان دا توجیه پکې هم چا کړې ده الله هغه نیکان خلک متقیان خلک زموږ دپاره امامان وګرځې حاکمان یې راله وګرځې ځکه الناس علی دین ملوکهم خلک چې دا د خپلو حاکمانو په دین باندې الله دې زموږ ستاسو ټولو دا حاکمان لیډران نیکان وګرځي الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي الله دې په سمه لار باندې کړي انو وجعلنا للمتقین اماما